احکام الصفی وقال ابو حنیفه رحمه الله مولوی صاحب من ویلو شپږ مجموعی تور باندې اعتبار شته ولا یا نشته خو اقسام اسباب د حجر چې شپږ دي درې اتفاقی او صغر جنون او رقیت هغه درې وړه تیر شو اوس د څلورم نمبر بیان کې چې هغه سفیه دی سفیه چاته ویل کېږي او هو خفیف العقل کمزوري عقل والا سړی تا الجاهل بالامور الذي لا يتميز له کارونو کې جاهل وي پوره تمیز ورته نه کیږي العامل بخلاف موجب الشرع د شریعت د حکم خلاف کار کوي د په مقابله کې سفیه کی یو صفت پیدا شي هغه ته رشد ویل کېږي نو هغه به د صفات نوزي رشد چاته ویل کېږي هغه دا چې د سي حالت کې شي ينفق المال فيما يحل کوم د کې چې مال لګول حلال ویل ته لګي او کوم د کې چې حرام ویل ته نه لګي ولا يتصرف فيه بالتبذير والاسراف تبذير او اسراف سره خرچې نه کوي غته رشید وی دغه رشد په سفیه کې پیدا شي د دې مسلې نوزي حجر نوزي مرحله تاسو متوجه شي سفیه چې دی صفاحت دا سبب د حجر دی د صاحبینو باندې باندې او امام صاحب صفاحت ته سبب حجر نوې مسله زده شو نګوري قدرت مولا څو مسلې ذکر کړي اوله امام صاحب رحم الله فرمایي چې په سفیه باندې حجر نه لګوم په دې شرط باندې چې ولني درې اسباب حجر پکې نه وي یعنی عاقل هم وي بالغ هم وي آزاد هم وي حجر بینه لګوم نتیجه دا شوله چې خپل مال کې تصرف کولای شي حجر بینه شته اگر که خپل مال هلاکون کې خپل مال فاسدی د سکزې کې لګي چې څه غرض هم بګ نشته مثلا سمندر کې ارته مثلا اورته چی بهر حال به حجر نه لګاو دایو مسله شو دیمه مسله دا هغه یو معشوم دی او سفیه دی او بالغ شو به هم سفیه دی بلوغ سره صفات ختم نشو نو دومره کو چې مال به وته نه ورکو تر 25 کالو پورې تمال نه ورکو 25 کالو کې دن سټیم رشد وکراله مال به حواله شي او کرانله 25 کالو شو به مال حواله شي بس به لڅنګ چې ځړم مسله وا حجر به امام سے وینه لګونو ورسېدلې به صاحبانو مسلک د دې چې په سفیه باندې به حجر لګي څنګه بلګي وایو ښا اول ترڅو پورې چې پکې رشد نه ښکارا شوی مال به وته نه ورکو امام صاحب ورکو به نه به ورکو کاغه شپته کالو ته ورسیږي مرشد پکې نه دراغله مال به ورته نه حواله کوو همدغه شان نتیجه کم تصرفات کول اغیله به اعتبار نه وي بلکې تصرفات ځینې داسي چې هغه کې سره د حجر هم نافذي کې نو هغه به وګورو هغه بیان به وکړو حکم چې سره د حجر نه نافذيږي نو په دې باندې موږ حجر لګو هغه تصرفات بدن نه نافذيږي نو صاحبین وای سفیه باندې حجر موږ لګو نتیجه دا ده چې کم تصرفات سره د حجر غیر نافذ وي هغه بدن نه نافذيږي او ترڅو پورې چې رشد بګنی راغله ترغیب پورې به تمام هم نه حواله کو پوه شوي به وسره زیاده عبارت وایو وقال ابو حنيفه رحمه الله لا يحجر على السفيه اذا كان عاقلا بالغا حرا تدريق ولي ولغول اذا لم توجد فيه المعاني الثلاثه المتفق عليها چکم متفق اغا د حجر اسباب وغب کنوي نتیجه څه شولا وتصرفه في ماله جائز وان كان مبذرا مفسدا يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة مثل أن يتلفه في البحر أو يحرقه في النار
دویم مسله دی عنوان کې الا انه قال اذا بلغ الغلام غیر رشید سفیه دی نو دومره کو چې لم يسلم الیه ماله حتى يبلغ 25 سنه ځکه 25 کالو کې هم تور باندې که یو سړی وغواړي نیکه جوړېدلی شي 12 کال کې بالغېږي او یو لړاریک واده وکړي او بیا 6 میاشتو کې بچی وشي څنګه چې 12 کال پورې کېږي به دغه شپې واده کړی او مخې سره وتي وکړي به دغه شپه هم تسخر کا یا په ډولۍ کې او بیا 6 میاشتې پس بچی راوړي 14 کاله عمر شو بچی شوی دی ښه مزېدار بیا دا بچی 12 کاله کې غټ شي دا عمر زیات شو بیا ساڑھے 12 کال شو بچی او چلی 12.5 شو صحیح دی 12 کال شو بیا 12 کاله د بچی وشو 3 کاله شو بس مخې سره غلم په شپه واده وکړو هغه هم د سخر کوته کړه 25 کاله کې دا هم بچی شوی و 25 کاله عمر کې د ځوان بچی نیکه جوړیږي نو دا کېدی نشي ومحال ان یکون جدا ولا یبلغ اشده اشد ترینی رسدلی او جدی دا نشي کېدلی بس اوس ته مال ورکوي وإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ تصرفه حجرنا لقينه فإذا بلغ 25 سنة سلم إليه ماله وإن لم يونس منه رشد صاحبین سوئی گورا امام سے دغه خبر مخالف خبرې کوي او ټول بنیادی حجر لګولو معنی مسله ده بنیادی تور وقال ابو يوسف ومحمد رحمه الله يهجر على سفيه وهو المفتى به دي وقول المفتى به ده القول الصواب او القول الراجح دواړو کې نو چې کله حجر په ولګېدلو ويمنع من التصرف في ماله دې کې به من کېږي او رستو بری بل صفه معنی وګوري وقال في من بلغ غير رشيد لا يدفع اليه ماله ابدا امام صاحب المال بورکو دا به نه ورکو حتى يونس منه رشد ولا يجوز التصرف فيه کجي مخ کې راځي اوس تصرفات د سفي بیانې على 3 انواع د سفي تصرفات په 3 قسم دي اول نمبر هغه تصرف چې هغه د معاوضه ولا تصرف فيه او هغه مبارک مونږ ویلو چې هغه تردد کی پرونو ویلو کنه ماشوم مبارک چې داغه داسې قولو کې چې هغه کې ترددي دلته ورس داسې تصرف کی چې ترددي بګي د معاوضه والا تردد معنی چې ګټه بګي د کنه ده نو بس حاکم بګوري که څه مصلحت وبکي نافذ به کې او که څه مصلحت بګي نو پرې به دي فین با دا بيع وکړه نو لم ينفذ بيعه في ماله وإن كان فيه مصلحة كمصلحة بكي وجازه الحاكم دوم نمبر تصرف ثاني التبرع دا تبرع چې دا کنه دې کې ګټنی دنیوي ست تور باندې هغه پیسې تیزي بس دا قاعده شول چې بلکې دا قاعده ده چې د محجور سړي تبرعات شي غیر اعتبار نه یاد ساتي محجور سړي تبرعات ول اعتبار ماشوم دی لیونه دی دغه شان دا یو شو خو به دومره ده چې دا تبرعات په 2 قسم دي اصل خدای چې ول اعتبار نشته خو بعض تبرعات داسې دي چې هغه کې هغه د محجور هم نافذ وي بلکې دسی به وایو قاعده ده چې حجر پشان د هزل دی نو کوم زینو کې چې هزل سره هم حکم نافذي ګل ته د حجر سره هم نافذيږي نو کې اوسره په غب کې غلام آزاد کې ازاديږي نو که حجر محجور سره غلام آزاد کې مزاديږي کني اصل قاعده ده غدا چې تبرعات د محجور دی له اعتبار نه تاسو په شو دی کنه خو ځین شي نه دا سيدي چې هغه سره د حجر هم نافذيږي
هغه کې اول نمبر وینا تقعبد النفذ يتقو وکا دومره د چې غلام ته وایو چونکی دا اعتق داس یو شی دی چې یو پیراله بس به واپس فساد نه خوري چې ختم شي ته به څه وکي چې پیسې به وګټي خپل قیمت او د ماشوم دغه سفیه ته به واپس کی قای ثابت لیکلي ان كل تصرف يسر فيه الهزل يسر فيه الهجر وما لا فلا او يؤثر فيه الهزل سيدي والعتق مما لا يؤثر فيه الهزل عتق داغنه ده لاندې لیکلي لأن الحجر لمعنى النذر وذلك في رد العتق نظر خو په سفيه دادي چې وعتق واپس کو عتق واپس کیږي نه الا انه متعذر لعدم قبوله الفسخ فسخ نه قبلي فيجب رده برد القيمه بس بقدر طاقت بکار کې بقدر وسعت نو بس وسم دادا چې قیمت په واپس کو غلام باندې خجي دریم نمبر تصرف چې هغه معوضه من وجهين اول نمبر من كل الوجوه معوضه و دویمه تبرو او دریم نمبر معوضه من وجهين وی کنیکا یو کړل نکاح او مہر مقرر کړلو نو زیتو د مہر مثل زیتو نو زیتو په نصر مہر مثل پورې بشي دې بنوي او که مہر مثل یا دغه نه کوم به خبره نشته بدري صورت شو کده مہر مثل لکمو یو مہر مثل په اندازه او دوا دي کې به هم مہر مثل لازم شي او که مہر مثل لزیتو به بم مہر مثل لازم شي فضل با ختم شي وان تزوج امراه جاز نكاحه فان سمى لها مهرا جاز منه مقدار مهر مثلها وبطل الفضل لانه لا ضروره فيه صاحبين وي وقال في من بلغ غير رشيد لا يدفع اليه ماله ابدا مال وته بالکل نه ورکو حتى يونس منه رشد دا مفتى به راي ده او تصرف بهم جائز نه ګڼو ترڅو چې قاضي جائز کړي نه دا غدري مخ کې کوم تفریعات شو د امام صاحب درای موافقو صاحبین بهر صورت خبره د قاضي په حکم معنی دي امام صاحب سر په اول صورت کې اجاز الحاکم خبره حکم کړي وکنه کوم چې معاوضه و خالصه او صاحبین ټول کې دا وایي احکام د صفی مختلف احکام بیانې اول صفی چې دی چونکه مکلف دی لہذا د مال نه مولا زکات وباسو یو مسله شو دویمه والصفح لا يبطل حقوق الناس دا قاعده ده صفحات سره حقوق الناس باطلی نه صفحات حقوق الناس نه باطلی اوري لہذا د چا نفقه په واجب ده داغه په حق دی د مال نه باغو نفقه ورکو دا مثلا مشوله دریمه کوي زه حج کوم حج نه به نه منی کوم ا دومره به وکو قاضي به د تمال نه ورکی یو ثقه سړی ته به ورکی په حاجانو کې اور دوی به د مانی ضرورت په وخت کې خرچه کوم د دې مال نه څلورمه کله چې وصیت وکړو مرض الموت کی وصیت وکړو د یو خیر کار جمعات د پاره زمکه ورکړل مدرسې د پاره وغیرہ نو د سل سیمان لبنافیزیږي ټول تصرفات صحیح دی وای وريدا وتخرج الزكاه من مال السفينور مسلم ديكا دوم وينفق على اولاده وزوجته ومن يجب نفقته عليه من ذوي الارحام فان اراد حجه الاسلام دريما لم يونى منها ولا يسلم القاضي النفقه اليه ولكن يسلمها الى ثقه من الحاج ينفقها عليه في طريق الحج سلرما فان مرض فاوصى بوصايا في القرب وابواب الخير قرب في القرب جمل قرب وابواب الخير لاندې فرق کړی دا قرب او د ابواب الخير قربت ما تسير عبادت بواسطه هغه شی ته ویل کیږي چې د واسطې سره عبادت وي او ابواب الخير
دا قربت او غیر قربت واسطه سره عبادت وی غیر هم شامل له کوم چې بغیر د واسطه نه عبادت وی غیر هم شامل له او چې ویلي قربت چې وسیله اله العبادت ته ویل کیږي او باب الخير عبادت وسیله دواړو ته ویل کیږي برحال د حج ولا مسلم ور لوکړه چې حج لذي بریدو بیکا هدايه کدام لیکلي دي چې حج لا به زکه بریدو چې دا خدای الله په وجوب سره واجب شوی دی به ایجاب الله تعالی واجب شوی دغه په کې څه صنع نشته ور سره دام دي عمره لذي استحسانا عمره لبم بریدو یو عمره لا او کوئی قران کوم قران نه به منی کیږم نه دا ټول د هدايه مسلې دي مخکې راځي څلورم نمبر عنوان کې علامات د بلوغ بیانې دا شپږ دي تاسو لږ متوجه شئ دا ډېره اهمه مسله ده انتهایی اهمه مولوي صاحب د امام صاحب بنسبت باندې کې چېرې یو ماشوم کې د بلوغ علامات موجود نشي یا یو ماشومه کې اتلسو کالو باندې دا ماشوم اتلسو کالو باندې بالغیږي او ماشوم په ولسو کالو باندې کشری علامات د بلوغ ماشوم کې موجود نشي اتلس کالو به حکم لګي دا بالغ دی او په جنې ولسو کالو کې حکم لګي دا بالغ ده او صاحبین وې نه جي کچري علامات ظاهر نشو د بلوغ په دواړو باندې با 15 کالو کې د بلوغ حکم لګي او د صاحبین قول مفتابه دي دا خبره زین کې نه استله 15 کالو پس بهر حال بالغ احکام د بالغ قربانی په واجب کمال ور سره دي زکات په واجب کمال ور سره دي دا شان څه ورزخه مونږ په واجب کني کې فرض قطعی بریدي ګناګار خجی او کچری د 15 کالو نه مخ کې یا د امام سے بنظمانه 18 17 کالو نه مخ کې علامات موجود شو بس به د بلوغ حکم لګي واستاسو لګ متوجي شي الګ کې 12 کالو نه بس کا علامات موجود شو د بلوغ نفس مسله خدا ده چې د کوم عمر خو دل شو مفتابه رئیسو مشول 15 کال دا شو دینه مخ کې علامات د بلوغ موجود شو د بلوغ حکم بلګي خود دې محدد سینه چې په 15 کالو ماشوم یو ځ بالغ موتوي چې ته بالغي نه الګ کې 12 کال دا ادنا حد دی زید نه زید حد دې سی وایا د دینه مخ کې کچري د ویل ز بالغم یا علامات موجود شو د علامات له اعتبار نه او نو بس د 12 کالو نه پس 15 کالو پوری کچري علامات د بلوغ موجود شو بالغ ووي او جنې د 9 کالو نه والا تر 15 پوری علامات د بلوغ موجود شو بالغ ووي د دینه مخ کې به علامات له اعتبار نه به علامات د بلوغ څه دي نو صاحب د قدري احترام ذکر کړي دي خوب کې خلق خوب کې خشه وتی کې به شیطان مې وتی کو او انزال وته کیږي انزال کوي کیږي وته اگر کنه د استمناء بلیت کوي انزال کیږي احبال خزه وته کړه مخه سره بلار پکړه درې کارونه چې کولې شي یا خوب کې شیطان وتی کوي تاسو ته نور خبر درخه شیطان میدان یې ولکه خوب کې نه وتی کړي و وې چې سار شونه ته خندري نه ویل چې ټیک د بس خان جره دا غیم خندر به ته بلار ویل چې دا تاسو نه و دا نو څه څنګه بل د خان دی نو بالک ویل ما ونه خپل کې ویګو دین دا متل جوړ شو دا دوس ویل کې چری پرشته مونږ وته کړي نو خوب کې دغه شان څوک وته کې به شیطان راغلی دا شیطان دی او جيبه کار وکړه چې کله غواړي بل نه راځي کله چې نه غواړي نه راځي دین مولوی کې شیطان دی هجی درې علامات شو او د جنې د بارم طریق لري حیض دی غیر بالغ ته حیض نشرات دی احتلام دی د دې احتلام کیږي
تاسو به ام سلمہ رضی الله تعالی عنها حدیث شي ام سلیم ام سلمہ رضی الله عنها چې ورته ویل من خزي دی وشرمولو که څنګه الفاظ یو دوی او حبل کڅو کې وتی کې حامله جوړیږي د دې نه علاوه نور علامات د بلوغ شته کنه نو بس دې قیدونه نه معلومیږي چې لا اعتبار نور علامات لا اعتبار نشته لك عنبا اخترال تحت السره ويخترال دې اعتبار نشته امام یوسف رحم الله یو روایت کې دې اعتبار ور کوي د جنې سینې روچته شولې نو بده کې ظاهر روایت کې دام علامه د بلوغ نه ده اسی په بچا الله سوال دی روالي په وخت به وتره پیدا کړی دا خو چې څومره په ګوتې وي عمر زر راځي د پته نه همدغه شان ثقل صوت اواز یې پیل شو دام علامه نه ده همدغه شان پندو مانی اخترال دې ته څه وي پندې وته وي کنه تخرجونه کې رال برې ته رال دبر شونډه تور شو دې له اعتبار نشته ګورې دا وبلوغ الغلام بالاحتلام والانزال والاحبال اذا وتي حامله جوړول شي چې ودی وکي فإن يوجد ذلك فحتى يتم له 18 سنه عند ابي حنيفه رحمه الله البلوغ بالسن وبلوغ الجاريه بالحيض والاحتلام والحبل فإن لم يوجد فحتى يتم لها 17 سنه دلت بلوغ بالسن شو وقال ابو يوسف محمد رحمه الله مفتى به رأي اذا تم للغلام والجاريه 15 سنه فقد بلغ وعليه الفتوى دا مفتى به رأي ده هلکه د خزو باغی کی انزال ذکر نکو په علامات بلوغ کې هغه وجدا ده چې د خزي انزال په ډېر کم لګي کا انزال منی بار تر روزي کې روزي انزال و شو کا خصوصا د خزي منی بار تر وتل د دې پته بالکل نه لګي دا سړی هغه واپس روزي خزي هغه نه وخت راځي اوس یو مسله باندې دریم نمبر بلوغ د غلام مو شو یو بلوغ د جاریه مو شو دوا دریم کچری غلام او جاریه مراهق هغه چاته ویل کیږي چې بالغ لانه او بلوغ ته نږدې یعنی داسي لکه شپږ میاشتو غټ شي شپږ میاشتو نه زیات چې غټو غډانو کې پرې دي دا غوب شانی نو دام چې بالغو کې پرې دي بالغو شانی نو مراهق یا مراهقي کې پته نه لګیدل چې بالغ دي کنه دي پته نه لګیدل او دی ویل من بالغي بس د بلوغ حکم بلګي کا بلکې دلته دو صورت جوړ کا الګ د 12 کالو نه کم دی جنې د 9 کالو نه کم دا ویل من بالغ اعتبار به ولنه وي او الګ د 12 کالو نه 12 کالو ته رسیدل دی یا زید جنې 9 کالو ته یا زید به ویل من بالغ به بوله به په بلوغ حکم لګي او جدا ده چې د امین قول له اعتبار وي دا قاعده ده او دیو په دې قصو کې امین دي دینه څوک نه دي خبر امین قول له اعتباري واذا رهق الغلام والجاريه فاشكل امرهما في البلوغ فقال قد بلغنا فالقول قولهما واحكامهما احكام البالغين خجت سلور اسباب حجر بیان شو پنځم نمبر احکام المفلس لګور وګورئ یو سړی دی قرضونه په واوختل او د ټول مالیت باندې احاطه وکړه دته مفلس ویل کیږي او خلکو ته دیوالی وي د باندې به حجر لګي کنه نو افلاس چې دی سبب حجر دی کنه دی په دې کې اختلاف دی امام سے وی افلاس سبب حجر نه دی اصحابین وی افلاس چې دا سبب حجر دی پوه شولې به نو راځي اوس به احکام داغه موافق ولګوګه امام سے مسله دا ده چې
په سبب د دین باندې یعنی افلاس په وجه زه په چا حجر نه لګوم څنګه چې هلته ویلي صفات په وجه نو به که یو سړي باندې قرضونه زیات شو او غرمه مسله خو زده شوله امام صاحب وایي په سبب افلاس باندې په مفلس باندې به حجر نه لګي مسله وشوله خو که په یو سړي قرضونه زیات شو په ټول مال یې احاطه وکړه دیوالیه شو او قرضدار وویل چې دا سړی جیل ته گئی نور قرضونه هم به ځان رړی که جیل ته نه شي موږ ته تاوان دی جیل کې به یې چو که نه چو امام صاحب وایي چونکې حجر به نه لګومه نو به هم لاحجر علیه حجر مجر به هم نه لګي ورسېدلی دي اوس تاسو لږ متوجه شئ احکامو ته مسله دا ده چې د ده سره به اوس مال وي یا به نه وي دوه صورت دي بلکې داسې به ووایو ظاهرا ورسره مال موجود دی یو صورت او ظاهري طور مال نشته دی دوه صورته حقیقت ته نه وایو ظاهرا حقیقت خبره نه کوو ظاهري طور مال موجود دی یو صورت په دې کې اوس څو مسلې دي غوږ شئ ظاهري طور مال موجود دی بلکې لږ به نور هم پسې شاته شو دنه مسله یو شاته بل هم شته غوږ شئ کنه ټیک ده ګورئ ظاهري طور سره مال شته یا نشته کشته دلته دوه صورته جوړ کړئ دا مدیون دا مفلس مړ دی که ژوندی دی که مړ دی نو مطلقا حکم دار قاضي به د دغه مال نه د قرضدارو قرض ادا کړي څنګه به ادا کړي موږ سراجي کې مسله ویلې ده علم ده که نه دغه دلته لګي مړ دی او که ژوندی دی اوس دغه کېدی اوس یې به مال به دوه قسمه دی یو مالی پیسې دي دویم مال عام سامان دی کنه به دې پوه نه شوئ مالی پیسې دي معنا داسې شی دی چې د هغې خرڅولو د ضرورت نشته په هغې باندې حق ادا کېږي دویم مال سامان دی یعنی داسې شی دی چې حق بنا ادا کېږي خرڅې به باقاعده بیا به پیسې راځي بیا به د هغې نه حق ادا کړي تا لکه دې نه پات څه اخوا وړو بیا دې هغه شل وامه که نه تاسو پوه شئ خبره کنه ترتیب ګډوډ شو صحیح ده نو که چېرې مالي پیسې دي خبره اسانه ده د دغه پیسو نه به حکم دا دی حکم ژوندی دی امام صاحب هم وایي د دې پیسو نه به د قرضدارانو حقونه ادا کړو بیې ته پکې ضرورت نشته نو بیه چې ده هغه اکراهن رانله بیه پکې نشته نو او که چېرې مالي عام سامان دی اوس د ده مال خرڅول دا ټیک نه دی امام صاحب وایي ځکه دا خو بغیر د رضا نه د چا مال خرڅول شو نو څه به وکړو جیل کې به واچو تر څو به واچو جیل کې به تر څو پورې چې په دې نه راضي شوی چې مال خرڅ کړي ورسېدلی به مزدغه خبره ونه ظاهري طور مال نشته هم پریښي ده ظاهري طور مال شته مړ دی ډایرکټ به د میراث په طور تقسیم کو څنګه چې سراجي کې ویلي غرباو دغه باندې قرضدارو باندې او ژوندی دی نو کمالي پیسې دي بیې ته ضرورت نشته دی ډایرکټ به تقسیم کی او که عام مال دی نو خرڅوي به نه جیل کې به واچي چې خپله به دې راضي شي چې خرڅ یې کړي او د قرضدارانو حق ادا کړي دا د امام صاحب رایې ده تاسو وګورئ یو مثلا پرېښې ده وقال أبو حنيفة رحمه الله لا أحجر به في الدين على المفلس وإذا وجبت الديون على رجل مفلس وطلب غرماء وحبسه والحجر عليه لم أحجر عليه دوما وإن كان له مال لها خدا عام سامان يدي أو جون دي ذا قصدا لم يتصرف فيه الحاكم امام سوي حاكم بابا کی تصرف نہ کی ردی مال کی څنګه تصرف کی نبه علاقه غرما او حق مدا کول لغي سره سکه ولكن يحبسه ابدا قید به کی ترسو حتى يبيعه في دين جب د مال بدین کی خرڅ نه کی معنا خرڅي کو پیسې راشي قرض ته ادا کی دویم صورت دی کې و ان کان له دراهم یعنی پیسې دی به د کی ضرورت نشته
او دینم دراهم دي او على ضد ذلك دا عبارت ټیک نه دی ویلې خو مطلب دا دی کچری دینار دی حق پی او ورسرم دینار دی نو د دې حکم دا دی قضاء القاضي بغیر امره ما دا خبره کړې وکړه چې به د ضرورت نشته هدايه کې دي وهذا بالاجماع لان للداين یو مسله ده داین چې کنه داین بغیر د قاضي نه هم کچری مدیون د حق نه ورګي خپل پیسې ته وصولول شي په پټه طریقه هو سي قاضي کوي په طریقه ولا بسوي لان للداين حق الاخذ من غير رضاه فللقاضي أن يعين امداد قاضي کول شي وان كان دينه دراهم او كدراهم او دسر دنانير او على ضد ذلك قرض په دنانير د دسر دراهم باع القاضي في دينه دلته بم خرسي دا یو جنس نه دي دواړه خبره به نشته لاندې ضابطه رقم چې ما د هدايه نه ویلا لان من له الدين اذا وجد جنس حقه جاز له اخذه بغير رضاه تاسو په شولې ایو مسله ده خو دې کې فقهاوی جنس حق تا بچا باندې حق پورې دي او هغه ته نه درکې نو مسله دا د پټه طریقې دي ته اصول ولې شي خو دې کې فقهاو عام فقهاو تر اوسه راي دا و چې ستا کوم حق پورې دي دا غي د جنس نه ته اصول ټیک د غنم دی به پورې دي غنم اصول نه چې وربشي اصول کې او یا جوار اصول کې یا وسپنه تروال نور څه پرچ مچ تراو تخته او نن سبا فقها دام وی چې بس پدیم دی وس برشتي حق پورا کولای شي بهر خبره زړه ټیک ده غمازي ولا کجدا خو د امام صاحب راي وا صاحبین څه وی دا قول مفتابهم دی وی جی مفلس باندې به حجر لګوها نسنه چې قرضونه زید غرما او تبنور زید تکلیف ملاویږي ضرر به دا مفتابه راي ده وقال ابو يوسف محمد رحمه الله اذا طلب غرماء المفلسي خو شرط بګرال چې غرماء مطالبه ده به سو کی غدا به شرط دي نو حجر القاضي عليه ان نتیجه پیدا شي ومنعه من البيع والتصرف والاقرار كم کارونه چې غرماء وته ضرر ورکی هغه به منشي چا به یاده نور قرض پیروړي ادغه شان اقرار وغيره کول دي حتى لا يضر بالغرماء تاسو پوه شئ بل مسله څنګه دیو په حجر لګي دیو مطلقاً وي چې دا مګور پیسې دی او سامان دی او د دې ورای مفتابی ده مطلق په سامان به قبضه کی قاضي او دا دلته دو صورت جوړ کړي دي په نس دو صورت ادا شو یو دا چې ظاهري مالشته یو دا چې نشته چشتا کجوندې دی او کمال دی که سامان دی او کې پیسې دي ټول به قبضه کی پیسې به ویش او سامان به خرڅ کیږي پیسې به بیرته ویش او دی اول سامان خرڅ کی ټول پیسې کې به دي ورمو باندې پاغه طریقه تقسیم کیږي چې موږ سلاجي کې ویلي تاسو په شولې همدا مفتابی ده وباع ماله وإن امتنع المفلس من بيعه وقسم بين غرمائه بالحصص عندهما هدايه ورسره ټکم دي فإن أقر في حال الحجر بإقرار مال لزم وذلك بعد قضاء الديون الکه من ویلو دا چې تصرف ته نه پری دي صاحبین وی چې هغه غرمه او تضرر ور کوي نو که شری اقرار وکړو چې ما باندې د پلان کې قرض دی نو به وای سیدا اقرار ټیک دی خو چې کله دا موجوده څومره مال ور سره دی دا غرمه او تور کو غینه بس کمال راتلو هغه کې به ګور ور سره بلکې چې د موجوده غرمه او قرض ټول نه پوره شوی ترغیب دی اقرار له اعتبار نه ورکو وسور سیدلې به فإن قر في حال الحجر بإقرار مالي لزمه ذلك بعد قضاء الديون برحال برچ کومه مسله کبه کوله بینه به منی کو دا وکنه اقرار نه مطلقاً منی بې کی مسله دا ده ک یو شی په مثل قیمت خرڅولو یا ګران نه به منی کو او کارزان خرڅول به منی کو یو شی ګران خستلو منی کو به په مثل قیمت یا ارزان خستل به نه منی کو
مخکې راځي. خجی بل مسله ده د مفلس د مال نه با په مفلس باندې خرچه کیږي، همدغه شان د بخزه به کیږي، وړو بچو باندې به کیږي، ذوی الارحام. یعنی دلته هم داسې قاعده وایي چې افلاس سره حق الناس چې هغه نه باطلېږي، نه ختمېږي، هغه به برقرار وي. او بله مسله نهمه مسله من دغه عنوان کې تقریبا د 8 مسلې تر اوسه ویلې. نهمه دا ده که چېرې مفلس سره مال نه و، اوس راشي هغه ځای ته موږ ویل مال ورسره و ظاهري او بل څه، تاسو لږ متوجه شئ دا مسله به حل شي. که ظاهري طور مفلس سره مال نه و او غرمه وویل جي چې مال ورسره شته، هغه ویل نشته، اوس به څه کوو؟ توجه، که غرمه او ګواهان راوستل چې جي مال ورسره شته دی، خوب درځي ودرېږي چې کله خوب لاړې بیا به کښېني. تاسو پوه شولې؟ که چېرې ورځ موږ ټول طبیعت مران شي که نه، چې توجه نشته ځکه داسې دی، موږ سوچ سره لګوي. ګواهان راوستل غرمه و چې مال شته دی جي، او موږ له بیم نه راکوي، امام صاحب هم وایي قید یې کوي، ځکه خو مال ظاهري شو، هغې کې حکم د قید دی. څومره به قید کو؟ دومره به قید کو څومره چې قاضي ته پته ولګي مفتابي رایې دا ده. که چرې مال وې راوړی به وې مړه دومره قید باندې څوک دومره مال نه پټوي. نو که هغه په میاشت کې پته ولګېدل او که 10 میاشتې کې وه او که په 15 ورځو کې وه او که په 1 ورځ کې وه، دا قاضي رای باندې به موقوف وي. هغه به اندازه لګوي چې څومره قید پکار دی. ډېر مال کې ډېر قید پکار دی، لږ کې لږي. یا سړي سړي ته هم سړی ګوري، ځینې داسې 5 روبو باندې 10 ورځې قید تېروي، ځینې په 15 لکه باندې 1 ورځ نه تېروي، کس ته به ګوري. ښه جي. او که چېرې دي مدیون مفلس ګواهان راوستل چې جي مال لا سره نشته، نو به حکم دا دی بیا به قید کښېنه، بلکل پرېږدی. څو مسلې شوې؟ 2. دریم، نه داینینو بینه راوستله او نه مدیون سره بینه شته، نه د غرماو سره بینه شته دی چې پیسې ورسره دي، او نه د دغه مدیون مفلس سره بینه شته دی چې را سره نشته. اوس غرماو یې قید یې کا، نو وایي 2 قسمه قرضونه کې به قید کوو. وسم یو کم شی چې د سره په لاس کې دی د هغې په بدل کې به د باندې قرض راغلی دی، مثلا مبیع یو شی اخیستی دی، مبیع ده، د هغې قرض به ورپورې دی، ای باقاعده د چا نه قرض راخیستی دی، قرض حسنه، یعنی بدل د ده سره دی، داسې به وایي مبدل د ده سره دی، مبدل. نو د دې کم بدل قرض دی هغې کې به قید کوو. یو دا شو. او دویم کم قرض چې د عقد په وجه پې لازم شوی، نکاح یې کړی د مهر پې راغلی او عقد کفالت کې په ځان پیسې راړولې دي، نو به دغه 2 قسمه دینونو کې، یو دا چې کم شی د ده په لاس کې د هغې په بدل کې کم قرض دی هغې کې، او دویم نمبر عقد په وجه باندې چې کم قرض به در راغلي هغې کې به قید کوو، دین علاوه به نه قید کوو. 3 صورته جوړ شو. دینین غرماو سره قرض یې قید کوو، بینوي قید کوو، به د ده سره مدیون سره بینوي چې مال لا سره نشته، نه به قید کوو. او د دې دواړو صورتونو نه علاوه یو سره هم ګواهان نشته، نه 2 قسمه قرضونه کې به قید کوو، نور کې به نه. پوه نه شئ؟ تاسو وګورئ. وإن لم يعرف للمفلس مال وطلب غرماءه حبسه وهو يقول لا مال لي، دا وایي مال مې نشته. دلته که تاسو بل صورت روباسئ چې وایي اقرار وکړي چې مال هسه شته دی، نو به خو هغه بل صورت تېر شو که نه. حبسه الحاکم فی کل دین، ګوره موږ صورتونه را مخکې کړي دي، ښه دې لپاره چې اسان شي خبره. هغه وروسته راځي. کم قرض کې به ګیرو لزمه بدلا عن مال حصل في يده، یو كثمن المبيع وبدل القرض، وفي كل دين التزموا بعقد كالمهر والكفالة ولم يحبسه فيما سوى ذلك كعوض المغصوب. شيء پټکړی دی هلاک شوی دی کې به نه قید کوو.
ځکه نه دغه هغه معوض د سرشته دی لا او نه عقد شوی دی دغه شان ارش الجنایات جنایات ارش دی چې چاله اسما سي کټ کړي دی ها الا ان تقوم البينه بان له مالا که ګوان قائم شي چې مال شتا یا خو به قید کو کنه به خو ویلو به قید کو څومره ويحبسه الحاكم شهرين او 3 اشهر دوا یا درې میاشتې خو ما تاسو ته ویلو د مفتابی رای د مفتابی رای څه د قول مفتابی کې موافق مدت حبس 2 یا 3 ماہ میں محصور نہیں ہے بلکہ یہ قاضی کی رائے پر منحصر ہے کہ وہ اس کی تفتیش حال کے لیے جتنا عرصہ مناسب سمجھے اس کو قید میں رکھ کے القول الصواب کجی قید کی بواشی سالان حالی ہے تتبوس بکی خلقنا چمال اشتکا نشتا فإن لم ينكشف له مال خلى سبيله لا ربو تبريد ذلك بس وكذلك إن إذا قام البينة على أنه لا مال له دا خبر من ویلی و چې مال نشته البته دې کې یو مسله ده چې دې دوه صورت دي چې ګواهان دا پیش کیو دا رشي لا قید شوی نه دی وای ما سره مال نشته ګواهان را وصل اعتبار ول نشته کنه نشته دی دا دوه روایت دی یو دا رشي اعتبار شته دی دویم دا ګواهان به نه قبلو او نه به قبلو دلته وای دغه راجح ده دا خو لا قید ته نه دی ګواهان څنګه قبله دا می چې ګرسته کړه وې سور به در کړه وې واور پسې به دیم صورت دار چې قید کړي غینه پسې ګواهان پیش کړ چې مال سره نشتا نو وس بل د گواہی قبلو اعتراض گواہی خو بنفي نه قبليږي گواہی خو د اثبات د باري جواب کله چې گواہی بنفي او قرینه موجوده شي ور سره نبه بنفي گواہی قبليږي دلته قرینه شته کنه قید شوی دی د گواہی راوستي ور سره قیدم دی کمال به راوړې به دا قرینه د چنشتا نو اوس گواہی بنفي مقبوله ده اوس را شیغه مسلې ده چې لا قید شوی نه دی او گواهان راوستل نو اوس بعض خلک وایي سیدا او سیدا چې وځي گواهان نه دي صحیح ولې نه دي صحیح دلته گواہی بنفي ده قرینه مر سره نشته پوه نه شي به چې امام سی وایي چې کله دا د قید نخلاص شو ځاله کوس په مال د سنشت لري چې قید کوونه نجوس تصرفات کوي امام سی وایي خو په حجر نه لګوما تصرفات به کوي ښا غرما او ته تاسو به د داود تصرف د داود ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروجه من الحبس اچھا جی تاسو وګورئ اوس غرما د بسې ورپسې کیږي هر وخت کې بسې ګرځي راګرځي کور ته چې نوځي مسله دا د بار بوته ولاړی نو دې ته به پریدو غرما کنه حایل به جوړیږي حکومت وخت به حایل جوړیږي امام سوي نه دي جوړیږي بس ورپسې وای رسیبي وګورئ ولا يحول بينه وبين غرمائه بعد خروج من الحبس ده الإمام سبرايد أو ده مفتابه ده القول الصواب ويلازمونه دارين خبل رالا وربسي بشي دمر بي چاغه تصرف لرا تصرف به اعتبار سره به حجر نه لګي کنه ولا يمنعون من التصرف والسفر چې ګټل ډایرک دي تیلی ويأخذون فصل كسبه فيقسم بينهم بالحصص حصے موافق سراجي کې ویل ته به تقسیمي صاحبین دوی تاسو وای کله چې حاکم قید کړلو او فیصله وشوله چې مال نشته دی افلاس حکم ولګي دا سړی مفلس دی اوس به حاکم به د غرماو او د مفلس ترمنځ حایل جوړ شي لکه نور به نه چړای بس فرې دی مفلس دی والی دی دومره ده چې هغه به حجر لګي کار ماربم نه کوي دا خبره خو یاد ده نو حاکم به حایل جوړ شي د غرما او ترمنځ ها کچره غرما او څو وخت پس ګوان را وسجي چې مال ولا راغله دي به په سوزي به دغه په وجه باندې قید کړي وقال ابو يوسف محمد رحمه الله اذا فلسه الحاكم وحال بينه وبين غرمائه لا يقيم البينه انه قد حصل له مال ورسد به
او ددن کمالي ګټلې به تیلو دې کو سره دا قید ولګوي چې هغه به تیلو کوم چې ده او د چانه بقا چې بده واجب ده دا غي نزيدي یا به تیلی کا خپل مسکی به تقسیمي شپږم هغه سبب د هجر چې هغه د فسق ویلګي زموږ د حناب اتفاق دی دی لیس اعتبار نشته ولا يحجر للفاسق اذا كان مصلحا لماله سړی فاسق دی نن سبا ټول خلک فاسقان دي خو چې د مال مصلح بس ټیک د سفینه دی حجر بنه لګو او به دویمه مسله کې وای کله شرونه فاسق دی او ګرستو فاسق شوی دی دواړو صورتونو کې به حجر زموږ د حناب په نسبت نشته دی خاتمه د باب تفرید علی التفلیس باندې ومن افلس وعنده متاع لرجل بعينه ابتاعه منه وصاحب المتاع اسد الغرماء فيه یو سړي باندې د افلاس حکم ولګي دوی دا دی ولی شو نه د سره مال دې چانه خسته پیسې لانی دی ورکړي نه کسب دانه وای چې د مال خزما دې پیسې دې راکړي مال دې راکړي بلکې دا مال به خرڅ کټول غرما به کې شریک دي ویږي په خدا دا صورت الله دې توجه جي چې د چانه مال خسته دي دغه په اجازه باندې په مبيع قبضه کړي او وسپوري ور سره ده نو خرڅ به ټول غرما باندې به تقسیم شي کله چانه مال خسته دغه بغیر د اجازه ته دغه مبيع باندې قبضه کړي او کور ته راوړي ده نو صرف دغه حق ده کدي قبضه له اعتبار نشته نو به وسټول غرما په کې شریک نوي بس ته